أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. سورة آل عمران دي. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، هغه کسان ينفقون چې مال مصرفوي في السراء وشعری په حالت کې، والضراء د سختی په حالت کې، والکاظمین او زغمی الغیظ قهر، والعافین معافی کون کی عن الناس خلق لره، والله الا عز وجل يحب خوشوي المحسنين نیکان. دا آیات د مخکې آیات سره ربط ښکاره دي چې مخکې آیات کې الله عزوجل مؤمنان په یو کار امر کړه چې وصارعوا الى مغفرة، چې تاسو د خپل رب مغفرت لره بخښ لره تیزی وکړي او جنت لره تیزی وکړي. داسې جنت چې پراخي د اسمان او مځکې په اندازه ده، یعنی که اسمانونه او مځکې ټولې د قیمت په عوض کې ورکړه سي، لا دا جنت قرباني ګران او قیمتي دي. او یادا کده اسمانونو مځکې د دې ټولو بر واخلې د جنت بر قرباني زیات دي. او دا جنت د متقینو خلقو د پاره تیار شوی. انو متقین دي څوک؟ پر روانو آیاتو کې د متقینو صفات بیانې تر سوچ سړی متقی په علائم باندې و پیژني. ولی ډیر کسان به د تقوا دعوه کوي او الله تعالی د خپل بندگانو لپاره دا قانون یې شیدي چې تاسو د صالحانو خلقو مجلس اختیار کړئ. انو د صالحانو خو علائم پکار دي کنه، هر څوک به بیا د صالح دعوه کوي. نو روانو آیاتو کې الله عزوجل د صالحانو او متقی انسانانو علائم بیانوي. الذين دا متقین هغه خلق دي ينفقون في السراء، چې نفقه کوي مصرف کوي في السراء د آرام او استراحت په حالت کې، والضراء او د سختی او تکلیف په حالت کې. یعنی اول صفت د دوی دا دی چې په هر حال کې پنی کو کارونو کې خپل مال صدقه کوي، کله حالت د خوشحالي او که حالت د سختی، او یاد به سرات څخه مراد حالت د مالداری دی، والضراء څخه مراد حالت د مسکنت او فقری. یعنی په هر حالت کې دوی د خپل وس مطابق د خدای عزوجل په لار کې مال صدقه کوي. ينفقون او اله چې نفقه کوي او ورسته هغه شی چې د نفقه کوي دا هغه یادونه نه ده کړې. اشاره و دې ته ده چې د یو شي نفقه یوازې په مال باندې نه ده، بلکې هر هغه شی چې سړی د بل چا د مشکل د لري کولو د لپاره استعمال کی هغه ټوله نفقه ده. چنانچه تفسیر کبیر یو حدیث را نقل کړی دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرامو ته وویل چې تاسو پر دې مهاجرینو باندې او پر دې نادار خلکو باندې صدقه وکړئ. نو یو صحابي به دراهم راوړل، چا به دنانیر راوړل او چا به خورما راوړل. نو یو کس راغلی پیغمبر علیه السلام ته ویل چې زه خو مال نه لرم او دراهم مدام نه لرم چې صدقه وکم. زه په خپل قوم کې داسې عزتمن کس یم، لازما قوم زما احترام کوي، نو زه د خپل عزت دا په دې دین کې صدقه کوم. آینده کما ته هر څوک هر څنګه د بی عزتی خبرې وکي، زبا په هغه یو ذره باک نه کوم، بس د خپل عزت صدقه کوم. نو معلومه سواله چې هر شی د خدای د دین د پاره انسان صدقه کړي، بس هغه صدقه بلل کیږي. بل دا چې صدقه یوازې تر مالداری پورې خاصه نه ده، که سړی مال درلود نو هغه به صدقه کوي او که فقیر و هغه به نو صدقه نه کوي، بلکې الله تعالی د هر بنده د پاره د هغه د وس مطابق هغه ته د امر کوي. مطلب دا چې فقرا هم صدقه کولای شي. که یو مالدار سړی 1000 افغاني صدقه کوي، نو یو فقیر خو 1 افغاني صدقه کولای شي.
مطلب دا چې د صدقې مزاج او طبيعت باید په مؤمن کې وي. چنانچه حدیث کې راځي پیغمبر علی السلام فرمایي اتقوا النار ولو بشق تمره، تاسو د جهنم د اور ځان وساتئ، یعنی خپل د الله تعالی په لار کې خپل مال صدقه کړئ، ولو بشق تمره، ولو کد خرمای و ټوټي. چنانچه عائشه رضی الله عنها ته یو شذر اغله دوی لونی ور سره وي، نو دې یو خرما دوی حصے کړه، یو تور کړل او بلې بلی تور کړل. نو تاسو د جهنم د اور نه ځان وساتئ، ولو بشق تمره، اگر چې د خرما په یو ټوټي، و ان لم تجدوا کوم د خرما د یو ټوټم پیدا کولای نه سوای، وبکلمه طیبه، نو بیا یو چاته خبره وکي، دا خبره یو چاته کول دام صدقه ده. ورد السائل ولو بزلف شات، او تاسو یو سائل کدر ته ودرې دی یو شی ورکوي، ولو کا اغا د یو څه شونګری وي، لا هم اغا د غسمه استوي یو شی ورکوي. سائل سمرا دا غسائل دی چې حاجتمن وي، کاروباري نه. نو ينفقون فی السراء والضراء، دا معنا چې مؤمن باید په هر حالت کې د مال صدقه کوونکی وي. دا نه د لازمی چې سړی بخامخا ډیر صدقه کوي. ځینې د الله بندگانو څخه الله تعالی د دې مال د صدقه کولو استعداد اخستی، هغوی کې دا توفیق یعنی ورکړي، دا استعداد نه یې پکشي او بهانه دا وایي زه غریب یم، وایي زه صدقه څه کوم کوم. نو صدقه خدا معنا نه چې سړی بخامخا ډیر کوي، دا وس مطابق په دې کې باید هر سړی کوشش وکړي چې د خپل مال په ذریعه د الله تعالی د عذاب ځان خلاص. یو بل حدیث یاره نقل کړی دی، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کله چا دا خوشوي چې هغه د الله تعالی په نیکو صالحو بندگانو کې راشي، نو هغه خپل مال د الله تعالی په لار کې نه پکې. الذين ينفقون في السراء والضراء، دا متقیان هغه خلک دي چې خرڅوي په نیکو کارو کې خپل مال په هر حالت کې، فی السراء والضراء، د آرام او خوشحالي په حالت کې، والضراء، د تکلیف په حالت کې. مطلب دا چې د انسان د غفلت دوه حالت دي. یو د غفلت حالت دا دی چې انسان انتهایی زیات مالدار وي نو خدای ورڅخه هیر شي، او یو د غفلت حالت دا دی چې انسان انتهایی فقیر وي، بیا د مال د تلاش لپاره جایز او ناجایز طریقې ټول په کار اچي. نو دا غدواړو حالتو کې اشاره ودی ته د خپل رب مهروا او خپل الله عزوجل ته متوجه شي. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، او د دې متقینو دوم صفت دا دی چې دا متقین هغه خلق دي، والکاظمین الغیظ، خړون کې زغمون کې، الغیظ د قهر، غصه ورسی، غضب ورسی، درد ورسی، نو دای دا خپل غصه او درد دا زغمی، انتقام نه اخلي. والعافین عن الناس، او دریم صفت دا دی چې معافی کوون کی وی عن الناس او خلقو ته داوی پر تقصیرات، کداوی څخه څه تقصیرات وسی څه غلطی وسی، نو دای هغه لپاره معافی کی، فورا سزا نور کی، او دا د نیکانو خلقو کار دی. والله عز وجل يحب، خوشوی په اکمل طریقه، په کامل طریقه الله تعالی خوشوی المحسنین، نیکان خلق چې په دغه صفاتونو باندې چې موږ درته ذکر کړل په دې باندې متصف وي، دا صفات پکشي کی. نو دوم صفت د دې متقینو دا دی چې کاظم وي د غیظ او د قهر. ځینې کسان دا تقوا بولی چې غصه ژر کوي، او دا تقوا بولی چې درد ژر ورځي. پلانې بزرګ سړی دی درد ډیر ورځي، دا د بزرګي خلاف خبره ده. بزرګي دا د سړی ته بجر غصه نه ورځي، که ورځي کنټرولې وي. چنانچه روایاتو کې راځي چې حضرت حسن ابن علی رضی الله عنه یو منځو، نو هغه ته دا او داسه د پاره وګور اچول، اګه دوا دا منځي سوال ویدل پر حضرت حسن ابن علی رضی الله عنه باندې وکالیم ګرد ورلاند کړه. نو طبعا په داسې وخت کې سړی د غصه ورځي،
امنځ وشاره او اصحاب کرام منځو نو هغه فورا د آیات ورته وایي والکاظمین الغیظ نو دا هغه ته ویل چې ما معاف کړي نو بیا ورته ویل والعافین عن الناس نو ورته ویل چې ما د زړه د اخلاص معاف کړي هغه ورته ویل والله يحب المحسنین ورته ویل ما د الله فلاره کې آزاد کړي دا آیات کې ورته وایي بس د هغه د غوسه ګرځولا ځکه د صحابه کرام وای مزاج دا او د قران یا د پیغمبر اسلام کول دی ورته پیش کړی وای هر څه د پیغمبر اسلام او د قران په مقابله کې پرې شو ده نو دای مزاج شیخ سعدی رحمت الله علیه یو قصه په ګلستان کې را نقل کړي چې یو سړی یو پاچا واجه نه جلاد ته ویل چې دا سړی بوزه قتل کړ هغه چې کله دا روان کی هغه سړی و دی پاچا تک شنزل شروع کړ ډیره بدی خبرې ورته وکړه باچا لري و سمې وا نورېدلې نو دی وزیر چې پښتنه وکړه چې دا څه وایي دا ورته ویل چې هغه دا آیات وایي چې والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنین او پاچا ورته هدايه کې پریږ دی هغه پریښو نو یو بل وزیر په دې مجلس کې و هغه دی وزیر ته ویل چې تا ولې دا درواغ ورته ویل هغه شنزل کول دورتویل دروغ مصلحت آمیز به از راستی کی فتنه انگیز هغه درواغ چې په هغه باندې مصلحت راځي تر هغه رښتیا شدي چې فتنه په یوډیش یعنی کله کله د مصلحت لپاره د یو مشکل د حل لپاره د خلکو تر مابین مشکل حل شي فتنه جوړ نه شي درواغ وایي پروا نه لري نو دې وزیر دا آیات ورته وایي او یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې من سره ان يشرف له البنان وترفع له الدرجات فليعفو عمن ظلمه یو سړی دا غواړي دا یو خوشوي چې په جنت کې دی اعلی محلات او اعلی بنگلی وي یعنی لوړي بنگلی دی چې خلک یې دا بنگلو ته سر داسې ورجک کی او ورته وګوري او کدا خوشوي چې د درجات دی بلند وي قیامت په ورځ دی د ډیر شو او لوړو درجات خاوند وي نو د دې لپاره دغه کارونه کول پکار فليعف عن من ظلم نو هغه څوک چې پر د ظلم وکي هغه ته معافي کوي انتقام دی نه او ويعطي من حرمه او کوم څوک چې دته شی نور کی د ضرورت په وخت کې د جنې غشتي هغه نور کړي دای دی ورکی ويصل من قطعه او هغه څوک چې د سره دوستی نه کوي دی سره وکي او کله یو چا دا خوشي چې په جنت کې لوړ مقامات وي او درجات یې بلند وي نو دا درې کار دي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي سلمن قطعک دا هغه چا سره چې ستا سره دوستی قطع کړي کی سره ومشلم ځینې کسان کې دا ډېر لوی کمزوري وي دا دوستی نه پالي چا کې چې د دوستی د پاللو صفت وي دا ډېر بهترین صفت ده د وسیله رحمی صفت انتهایی لوی صفت دی نو چا کې چې دا صفت وي هغه د خدای شکر ادا کوي چا کې چې نه هغه دې ته متوجي کیږي نو سلمن قطعک دا هغه چا سره دوستی وکړي چې تاسو سره قطع کړي وعفو عمن ظلمك هغه چا چې پرتای ظلم کړي هغه ته معافي کوه واحسن الى من اساء اليك دا هغه چا سره نیکی وکړي چې تاسو سره بد وکړي چې تاسو سره بدی کړي دا هغه سره نیکی کوه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په باره کې مشهور ده چې یو چا په عام بازار کې د ډیرو خلکو په مخ کې ډیره بدی خبري ورته وکړي نو هغه خاموش پاتې سوسی ورته ونه وي ورته چرالي څه پیسې واغستې وره وړلې دا غسړي دروازه ور وټکو خو خدا بازارونه دونه نو فراخ چې د سړي کور چاته نه معلومه دا زموږ په وطن کې لا د 10 کال 40 کال آفات د شار ټول خلکو سره پیژندلم دا کورونه هم سره معلوم نو ورالي دا هغه کور ته دروازه ور وټکول پیسې ورکړي چې دا واخله تا پر ما ډیر لوی احسان وکړي زکات په ما باندې د الله د کتاب په دغه آیات عمل وکړي نو دا ستا پر ما باندې احسان دی زما په جنت کې درجات بلند سول
او په دې آیات می عمل وکي الله تعالی ما ته ثواب راکړي نو دا واخه د احسان بدلا باید زه احسان درک هغه د څه متاثر سو دغه سي عمل سي د آینده لپاره توبه وکړل او د درس په حلقه کې یک شنستل شروع نو مشوره ده چې هغه د شاګردانو څخه ډیر لوی عالم وګرځي د په دغه عمل باندې نو دا د امت علماء څخه دا ثابته ده مؤمن کې باید دا صفات وي والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنین الله عز وجل خوشوي په کامله طریقه باندې کامله درجه المحسنین نیکان نو نیکان هغه خلک دي چې په دغه صفات متصف والذین اذا فعلوا فاحشه دا به یو بل ډله د مؤمنانو بیانې چې دا جنت هغه خلکو ته الله ورکی چې پاوی کې دا روان صفاتونه وي والذین کسان اذا فعلوا فاحشه چکلاوی وکي فاحشه یو ناروا عمل یعنی پر نور باندې زیادتی او ظلموا انفسهم یا ظلم وکړي په خپل ځانو باندې ذکر الله نو ذکر کې الله عز وجل فاستغفروا دا الله عز وجل ته مغفرت غواړي لذنوبهم د خپل ګناهونو د پاره ومن يغفر الذنوب الا الله ومن يغفر سوک دی چې وب بخشي الذنوب گناهونه الا الله مگر الله عز وجل ولم يصروا على ما فعلوا او هغه اصرار نکوي دوام نکوي علامه پر هغه ګناه فعلوا چې کړي وهم واغي يعلمون فوهيږي یو بل ډله د مسلمانانو یادوي چې دا مذکورو څخه یعنی دا مخکنی متقینو څخه پرته یو بل ډله د چباوی کې بیا دا صفات وي والذین اغکسان اذا فعلوا فاحشه چې کله دوی یو بد عمل وکي فاحش عمل وکي یعنی پر نور زیادتی وکي حقوق العباد طلب کی گناه وکي او ظلموا انفسهم او یا ظلم وکي د کومي ګناه په وجه انفسهم پر خپل ځانو باندې حقوق الله طلب کړي یا د نور حقوق طلب کړي او یا د الله تعالی حقوق طلب کړي کوم عبادت پریږدي نو ذکر الله نو فورا دوی ذکر کې الله عز وجل د الله عز وجل عظمت او د الله تعالی عذاب فورا ورياد شي فاستغفروا لذنوبهم نو بس دوی بخښنه وغواړي لذنوبهم د خپل ګناهونو د بخښنې د پاره فورا متوجي شي نو دام هغه خلک دي چې متقیان دي او الله عز وجل باوي ته جنت ورکي ځکه چې دوی د ګناهونو څورسته فورا خپل رب یادوي او د الله تعالی څخه مغفرت غواړي او مغفرت باید وغوښتل شي د الله تعالی څخه ځکه چې ومن یغفر څوک دی چې بخشي الذنوب ګناهونه یعنی هیڅ څوک یې نشي بخښلای الا الله مگر الله تعالی یواز الله تعالی ګناهونه بخشي نو طریقه د دې مغفرت دا ده چې دغه خلک چې کله پر نور باندې ظلم ورڅوي او یا فرزان باندې ظلم ورڅوي نو دی الله تعالی یاد کی او د الله تعالی څخه د خپل ګناهونو د پاره استغفار وغواړي د دې طریقه دا ده چې د نور حقوق یې ضایع کړی وي د هغه څخه معافي وغواړي کدا غور باندې څه مالی حق وي هغه ادا کی هدا چا غیبت کړي نو د هغه د پاره که خبر وي مغفرت دعا وغواړي که خبر نه وي او که خبر وي دا هغه څخه معافي وغواړي نو په دې صورت کې دا استغفار د الله تعالی څخه او کې خپل ګناه کړی وي حقوق الله تلف کړی وي منځ پرې شي وي روزه پرې شي یا بل کوم ګناه کړی وي نو په هغه صورت کې د الله تعالی څخه معافي غواړي په دواړو صورتو کې نو الله تعالی په دې صورت کې هغه ته مغفرت کوي ومن یغفر الذنوب نو څوک دی چې بخښلای به سي ذنوب ګناهونه الا الله ما سوا د الله څخه یعنی بخشي نه ګناهونه الا الله مگر الله تعالی یې بخشي بل څوک یې نشي بخښي مطلب دا که اهل حق چې تا دا هغه حق خورلې وي یا دې پر هغه ظلم کړي که هغه تا خپل حق در معاف هم کړي نو بیا هم ګناهونه نشي معافي دلای یعنی که الله تعالی یې بخښنه او نه غواړي
نو څوک یې بخښلای نشي ولو که اهل حقوق خپل حق درته معاف کړي. ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون. او بل دا چې دغه مؤمنان دوی اصرار نه کوي الله ما فعلوا پر هغه ګناه باندې چې کړی ده. کوم ګناه چې نشوي ده پر هغه اصرار او دوام نه، بلکې ګناه چې وسو فورا الله تعالی ته متوجي او ندامت یې اختیار کړي، نو الله تعالی دا خلک متقیان بولی. وهم يعلمون. او حال دا چې دوی پوهیږي، یعنی په دې باندې پوهیږي، په دې خبره سر خلاصيږي چې پلانې کار ما وکي دا ګناه و، او په دې هم سر خلاصيږي چې پر دې خدای ما ته عذاب راکړي، او په دې هم سر خلاصيږي چې ما رب بخښون کې رب دی هغه ما ته مغفرت کوي. مطلب دا چې د ګناه د کولو څخه وروسته دوی په دې پوهیږي چې کومه طریقه باید زه اختیار کړم چې زما ګناهونه معاف شي، یعنی د اعمال او د عقاید د اصلاح فکر کوي. ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون. اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم اجر العاملين. اولئك دغ خلق جزاؤهم مغفرة من ربهم. دغ خلق جزاؤهم د دوی بدله مغفرة بخشد من ربهم د دوی د رب د طرفه. وجنات او جنتون دی تجری چې بهیر من تحتها ترغ لاندې الانهار ولی خالدین فیها دوامدار په دې جنتو کې. ونعم او ډیر شدا اجر العاملین مزدوری د عمل کوونکو. نو مخکې آیات کې الله تعالی د مؤمنانو ته دا امر وکړي چې تاسو د الله تعالی مغفرت او جنت ته چې بردواله د اسمانونو او مزکو برابر دي هغه ته آماده سي، او د هغه د پاره مسارعه وکي، تیزی وکي، په هر طریقه چې حاصلېږي په هغه طریقه د جنت حاصل کی. بیا یې ورسته د جنت د حصول اسباب بیان کړ چې په کومو طریقو تاسو جنت حاصلولای شئ. نو د الذين ينفقون څخه نیولې بیا تر وهم يعلمون پرې پدې کې هغه اسباب، هغه طرق، هغه صفات ذکر کړه چې دغه صفاتو په وجه باندې انسان د جنت او مغفرت لاس تراوړای شي. اولایک څخه بیا اشاره ده و دې وعده پوره کولو ته چې الله تعالی به تاسو ته د جنت درکړي او دا جنت به په دغه کیفیت باندې موصوف وي. اولایک جزاؤهم مغفرة. نو دغه خلق چې دي چې دغه صفات یې حاصل کړل، نو د دوی بدله چې د مغفرت بخښنه ده من ربهم د دوی د رب د طرفه، د الله عزوجل د طرفه دوی ته مغفرت کیږي. وجنات او په جنت کې به الله تعالی هغوی ته باغونه ورکوي، تجری چې بهیږي به د دې باغو د مکاناتو او باغاتو لاندې من تحتها تر هغه لاندې الانهار ولی داسې نه چې دوی به په هغه کې د څو ورځو دپاره وي، بلکې خالدین فیها همیشه به په دې جنتونو کې وي. ونعم اجر العاملین. او ډیر بهتره ده، ډیر بهترین حق الزحمه ده او بهترین اجرت دی اجر العاملین، اجر د عاملینو چې استغفار هم کوي او حسن اعتقاد هم لري، نو الله تعالی به د دې په نتیجه کې دا شان ورکړي. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قد خلت من قبلكم يقينا ترسوي دي من قبلكم استاسنا مخي سنن واقعات فسيروا في الارض نبس افرزيري في الارض فمزككي فانظروا اغوري كيف كان عاقبة المكذبين. كيف كان څنګه عاقبة انجام المكذبين د درواغ جنانو. دا آیات مخکنی آیات سره ربط دادي دا برته هو د جهاد مسائل ته خبر اورګرځي چې ستاسو نمخ کې هم په ډیرو قومونو کې واقعات پیښ شوي، هغه قومو کې هم مسلمانان او هم کافران پکې کېو، او د دې مسلمانانو کافرانو تر مابین به مقابله او مقاتله وي، جګړې به وي، او په دې حالاتو کې به آخر مسلمانان کامیاب شول.
کتا څو غواړي چې حالات مشاهده کړي نو په دې مځکه کې وګرځي د هغوی د هلاکت نشانات په پستر غبانی وي. مطلب دا چې د کافرانو سره به مقابله وي، حالات به سره پیښیږي، کله به یو طرف څه کوي وي، کله به بل طرف کوي وي، خو د انجام او آخري نتیجې په اعتبار به مسلمانان غلبه حاصلي. نو دی کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او مسلمانانو ته تسلی ده چې الله تعالی تاسو ته خامخا نصرت درکوي. قد خلت من قبلکم سنن، یقینا کیرسوی دی من قبلکم استاسو نمخ کی، یعنی په مخ کې زمانو کې سنن واقعات د خلقو واقعات کیرسوی دی د مشاهده د پاره. فسیرو فی الارض، نو وګرځي پمزکه کې، فانظروا وګورئ کیف کان چې څنګه و عاقبت المکذبین، انجام د هغه کسانو چې هغه تکذیب کاوه، دا هغه کسانو انجام څنګه و، یعنی د کافرانو چې نن چې د هلاکت تر وخت پورې دا د اوس هم نشانات باقی دي. الله تعالی په نور آیاتو کې د دې یادونه کړې ده. الله فرمایي فتلک بیوتهم خاویه، دا د دې کورونه دي د اوس خالی ولاړ دي، د عادیانو سمودیان. فتلک مساکنهم، الله وای دا کورونه دي لم تسکن، اڅوک اوس نه دي پکښ اوسېدلي. وانهما لبی امام مبین، د عادیانو سمودیانو کورونه پر واضح لاره باندې دي، تاسو وینئ چې د خدای عذاب ور باندې راغلی دي. صدق الله العظیم.